الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد زماد دين إسلام محترم وعزت مندو یو ضروری مسئله چې نن سبا په ډیرو ځینو کې په دې باندې بېغوري کېږي لګیا ده او خلک په دې کې د زیات غفلت ښکار شوي دي. عزتمندو هغه دا ده چې مسجد ته بالخصوص په سحر مانځه کې چې کوم خلک راځي امام هلته په جمع باندې ولاړ وي او دی راځي دلته سنتو باندې ودرېږي. عزتمندو د شریعت د طرف نه دته دا حکم متوجه دی چې ته کله مسجد کې ترالی او امام په جمع باندې ولاړو ستا بیا هیڅ مونځ بل نه کېږي، ته باید راشي او د امام سره په دې جمع کې شریک شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، ابو هريره رضی الله عنه راوی دی، اذا اقیمت الصلاه چې کله د فرض مونځ لپاره اقامت شروع شو فلا صلاه الا المكتوبه، بیا بل مونږ د دې کس نه کیږي مګر د فرضي مونږ کې به د دې سره شریکيږي. دا حدیث ابن ماجه کې په 1151 نمبر باندې موجود دی. د دین علاوه دا مسلم په صلاه المسافرین کې هم راوستي دی، باب کراهیت شروع فی نافله بعد شروع المؤذن فی اقامه الصلاه کې دی چې هغه کې نمبر 210 نمبر دی په صحیح مسلم کې. دا رنګ دا په بخاری، دارمی، ترمذی، نسائی او مصنف ابن ابي شيبه او ډیرو کتابونو کې موجود دی. عزتمندونو چې اوس په دې ټیم کې یو سړی سنت ونه کې د سحر سنت، نو دلته اوس اشکال لازم چې د په سټیم کې دغه مونږ کې نو عزتمندو د دې دا سنت د مون نه پاس بیا په دوه قسم باندې دی را قضا کوي شي. د دې دوباره دا سنت د جمع نه بعد په دوه قسم باندې په حدیثو کې د دې تذکرہ راغلی. یو دا چې دا کس فورن فرض کړو کې نو بیا د پاسي کې د خپل سنت دوه رکعات دیو کې، دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده. بل طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې دا چې کله نور راوخیږي او هغه مکروه ټیم ختم شنو په هغه ټیم کې دا دوه رکعات مونږ کوي شي. په دواړو باندې صحیح احادیث موجود دي. حدیث داري ابن عمر قيس ابن عمر رضی الله عنه فرمای، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس ولید یصلی بعد صلاه الصبح رکعتین، چې کله هغه د سحر مونږ کو نو هغه دغه نه بعد بیا دوه رکعات مونږ کاو. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل، اصلاه الصبح مرتين، ته د سحر مونږ وځل کې یو ځل خو تا مونږ سره په جمع وکړو، مونږ چې سلام وګرځاو ته پاسې بیا په دوه رکعات مونږ ودرې دا مونږ ته دوباره کې. فقال له الرجل، دې سړي ورته په جواب کې فرمایي چې الله رسوله انی لم اكن صلاه الركعتين اللتين قبلهما، ما هغه دوه رکعات مونږ نو کړې کوم دوه رکعات مونږ چې د سحر د فرض نه مخکې کوم دوه سنت دي، فصليتهما نوسم اغوكو. قال راوي فرمایو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې خاموش شو. عزتمندو دې ته سنت تقریری وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو کارو شو، نبی اسلام د هغه منونه کی، نو دا جائز طریقه یو دا سنت وي. نو د دې سنت حکم دا دی چې کله ته جمعه تراغي امام په جمع باندې ولاړو ته بیا د سحر سنت په دې ټیم کې مکه وته د امام سره شریک شه. کله چې امام سلام واړو د هغه نه بعد بیا ته پاسي ګو دا دوه رکعات مونږ وکي. دا حدیث په سنن ابن ماجه 1154 نمبر کې دی او دارنګي ابو داود هم دا راوستي دی په 1267 نمبر کې او دارنګي ترمذی په 422 نمبر کې دا حدیث راوستي دی او دارنګي ابن خزیمه، ابن حبان او نورو ډیرو کتابونو کې دا حدیث موجود دی. عزتمندو دا یو طریقه چې کله تا فرض مون سلام واړو هغه نه بعد پاسه چې دې ټیم کې تاسو نو کړی دا دوه رکعات سنت وکړه. بل طریقه دا چې کله نور راوخته نو دا هغه نه بعد هم ته دا سنت کوي شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې النبي صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتي الفجر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فجر یعنی د صلات د سحر د مانزه د دوه رکعات سنت چې کوم دي د دینه او د پاتې شوی وو. فقضاهما بعد ما طلعت الشمس، چې کله نور راوخته نو د هغه نه بعد دا بیا راوګرځول. عزتمندو دا دوه طریقې د سحر په سنتو کې اول خو ته د مخ کې وکا کبل فرض مخ کې دیونه ک مسجد تراغ امام په مون باندې ولاړو په دې ټیم کې بته دانه کې ته به امام سره شریکيږي، بیا استا خو حاجی دې فرمون نه بعد متصلا دا راګرځي او کله نور خطونه بعد راګرځي. الہ العالمین دې موږ تاسو په صحیح احادیث د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وجزاکم الله خیرا.